خیبر ټلویزیون الحمدلله د کوم ځای کې چې د کار خیر خبرې وي په هغې کې بڑ چڑھ کر حصہ لي. خوشحالي په دې خبره محسوسو چې خیبر ټي وي خصوصا د هغې ساوي کوم اداره ده کوم د خیر ښېګړې کارونه کوي. تاسو ته به دا فوډ بینک ښایو. په دې وخت کې په دې پیکینګ کې دا 15 آیټم دي تاسو ویلی چې دې کې غوړي دي دې سره اوړه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خیبر ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې دلته راغلل. ساوي او خیبر ټلویزیون دا هغې چې کوم دی یو سوچ ولرو. دا د صوبې هغه غټ کورنټاین سنټر دپاره کېږي کوم چې پولیس هاسپټل کې مریضان دي د هغوی دپاره او د هغوی اټینډنس دپاره کوم کېږي. ابتاریان په دې روډونو باندې خلک هغې ته ابتاریم ورکوو. دغه شان دي سنټر ته موږ دا خوراک چې کوم دی لیږو ډیلي بیس باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو کتونکو زه یم خوري داوجان او تاسو ګورئ یو خصوصي خپرونه کم چې دې وخت کې په پېښور کې زه ریکارډ کوم او دا د الخدمت فاونډیشن. څوک چې تاسو دې وخت کې په سوشل میډیا په مختلف اخبارونو کې او په مختلف ټلویزیون باندې ګورئ د پاکستان په هر کوڅه کې لګیا دی او په دې وبا موسم کې هر کس ته د ځان رسولو یو کوشش کوي. مونږ په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا د کم چې د دوی دلته د ټولو نه غټ دفتر دی صوبایي دفتر دی د هغې صدر صاحب هم موږ سره موجود دی. نن به مونږ په دې دفتر کې څه اکټیویټیز کېږي دوی کم ځایونو ته ځي دوی د ورځې څونه ولنټیر دلته کار کوي دا مختلف اکټیویټي به ریکارډ کوو. خو د دې شاته یو لاجک بل هم دی و تاسو ته ویم چې خیبر ټلویزیون الحمدلله د کوم ځای کې چې د کار خیر خبرې وي په هغې کې بڑ چڑھ کر حصہ لي او همدغه وجه وه چې د الخدمت د دونه بهترین کار ته چې دی په میرټ کې هغې ته یې وکتل نو ساوي او خیبر ټلویزیون دا هغې چې کوم دی یو سوچ ولره چې وای ناټ د دوی دا ښه کار چې دی دا مونږ دوی سره یو ځای په خپل ټي وي هم پروژه کوو او ورسره ساوي ته چې څوک ډونیشن رالیږي څوک خپل صدقات او عطیات راکوي هغه مونږ به الخدمت ته ورکوو او الخدمت به چې کوم دی هغه د مستحقینو ته رسوي. مونږ سره موجود دی د دې صوبایي صدر صاحب خالد وقاص صاحب او مونږ به خالد وقاص صاحب سره خبرې اترې کوو. د ټول نه مخکې خو زه مشکور یم جي او بل دا وایم تاسو ته چې د الخدمت ډېر بهترین کار کوي ستاسو ټول ټیم ډېر بهترین کار کوي او دغه غریزن دی چې نن په میرټ باندې ټول خلک د الخدمت فاونډیشن د پاکستان په سطح او د کې پی کې په سطح ښه کار کوي. همدا وجه وه چې ساوي او خیبر ټلویزیون دا ضروري ګڼله چې څوک ښه کار کوي په میرټ یې کوي مونږ هغې سره اوږه په اوږه ولاړ یو او مونږ د هغه ښه کار په خپل ټي وي هم پروجیکټ کوو ایز اے میډیا پارټنر او دا کم چې هغې د خیر ښېګړې کار کوي ساوي چې کوم دی کوشش کوي چې د خپلو کتونکو نه هغه ډونیشن واخلي او هغه الخدمت ته ورکړي. تاسو زمونږ دې هڅې ته څنګه ګورئ او نن چې مونږ دا پروګرام خیبر ټي وي ریکارډ کوو تاسو په دې خپل کمنټ څنګه کوئ؟ شکریہ جی. ټول نه زیات ستاسو راتګ په دغې زموږ صوبایي چې کوم هیډ آفس دی د دلته الخدمت فاونډیشن او دلته څومره اکټیویټي دلته مانیټر کېږي هغې ته د کیمرې سترګه ورکول او خصوصي به دې نه زیاته خوشحالي په دې خبره محسوسوو چې خیبر ټي وي خصوصا د هغې ساوي کوم اداره ده کوم د خیر ښېګړې کارونه کوي او الخدمت فاونډیشن په یو پیج باندې راغل او موږ دپاره هم د ډېره خوشحالۍ خبره تاسو دپاره هم پکې خیر وي او اصل خبره چې زموږ دواړو ستاسو مقاصد یو دي د ساوي مقصد او د الخدمت فاونډیشن مقصد د دې ډیزرو کمیونټي مستحق کمیونټي مدد کول دي او ښه خبره ده چې دې وبا نه دا خیر خدای پاک راویستو چې دا دوه د خیر ادارې او نور هم بلا کم ادارې د خیر ښېګړې دي موږ هغوی ته هم ویلکم کوو هغوی سره هم خو البته د الخدمت فاونډیشن ته چې دا کم ایج موږ ته حاصل ده چې د خیبر پښتونخوا او پاکستان په ګوټ کې په هر تحصیل کې هر ډسټرکټ کې هر کلي او هر ځای کې هغه موجود دی د دې رضاکار موجود دي د هغې د لاسه پوره انفراسټرکچر چې دی او ساوي سره موږ دا یو خواهش هم د ډېر وخت نه خو دا یو ښه موقع ده چې د دې ستاسو په ذریعه ساوي سره یو لیزان جوړ شو زموږ پوره انفراسټرکچر دا ستاسو انفراسټرکچر دی تاسو هم د خیر خیبرې کارونه کوئ او موږ ته دا یو سوشلي معاشرتي زموږ ذمهواري جوړیږي څوک هم چې د خیر قوتونه د خیر ښېګړې کارونه کوي په کار چې یو بل لاس ورکي او یو بل سره هغه په یو څنګ کې روان شي دا د قرآن پیغام هم دی. ګوره الله تعالی قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تعاونوا ولا الاثم والعدوان ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان چې د نیکۍ او د خیر په کارونو کې یو بل سره مرستیا کوئ او د ګناهونو د خیر ښېګړې د انسانیت د خدمت کار دی. د الخدمت ماټو د خیر الناس من ينفع الناس بلا تفریق د مذهب د رنګ د علاقې د هر قسمه د انساني تفریق
څومره دغه چې دي هغې نه هټ کر الخدمت فاونډیشن د انسانانو په خدمت یقین ساتي. تاسو ته داود جان صاحب وایم چې الخدمت فاونډیشن په دې پوره مهم کې 17-18 مارچ نه دا مونږ کمپین شروع کړی دی، 15 مارچ نه بلکې دې کې مونږ چرچونو صفایي مو کړو، جوماتونو صفایي مو کړه، د ګودوارو صفایي مو کړه، سپریم پکې وکړو، د مندرونو سپرې مو کړو، صفایي مو کړه، او په صوبه کې 2000 زیات مساجد او تبلیغي مراکزو صفایي وکړه. نو به یک وخت د ټولو عبادتګاهونو د مراکز د عبادت هلته مونږ د خیر ګیري کارونه وکړل. مونږ فوډ پیکج تقسیم کړل په ټرانسجنډر کې، مونږ فوډ پیکج تقسیم کړل په کرسچن کمیونټي کې، په هندو کمیونټي کې، په سکھ کمیونټي کې، او دا سلسله اوس هم روانه ده. معذورو سره مدد وکړو، نو فنکارانو سره د فن خلکو سره مدد وکړو، علم فوډ پیکج ورکړل. نو دا بنیادی الخلق عیال لله، مخلوق د الله کوم بده، نو دا مخلوق چې دی ټول خلک راځي. جی قدرمنو کتونکو، تاسو را خالد صاحب خبره اورېده، چونکې دلته نور ډېر کار پاتې دی. موږ به د دوی فوډ بینک ته ځو چې د دوی په فوډ بینک کې څه قیسې روانې دي، هلته به ځو، بیا چې د هغې نه پس به موږ تاسو بوځو کوم چې د صوبې د ټولو نه غټ قرنطینه سنټر دی، دوی هغې ته 3 ټیمه یا 4 ټیمه چې کوم فوډ پیکیجز لیږي هغه به چې کوم دی تاسو ته ښایو. نو راځئ چې مخکې تاسو فوډ بینک ته بوځو چې فوډ بینک کې څه روان دي، بیا د هغې نه پس تاسو ته بل سیګمنټ ښایو. راځئ چې تاسو ته مونږ کتونکو ښایو. مونږ د ملګري مونږ سره دي، صدر صاحب هم دی، مونږ به دا دننه ځو او تاسو ته به دا فوډ بینک ښایو چې په دې فوډ بینک کې دننه آیټمز څومره دي، څه دي او دا پروسس څنګه کیږي. نو تاسو راځئ چې تاسو ته دا وښایو. دا راته ووایي چې کتونکي دې وخت کې دا پروګرام ګوري، خیبر ټي وي لګیا دی، د ساوي دغه چې کوم دی د الخدمت دا ښه کار د ساوي سره هغې لګیا دي او ستاسو دا ښه کار دنیا ته وړاندې کوي ایز ا میډیا پارټنر. زه دا وایم چې تاسو کتونکو ته څه ویل غواړئ د دې فوډ بینک په حواله باندې، او ستاسو اپیل به څه وي چې یاره دا کار موږ نور څنګه زیاتولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بنیادی تاسو ویزټ وکړو فوډ بینک دی، یعنې دغه ځای کې مختلف خوراک مواد چې کوم خلکو ته ډیزرو کمیونټي دپاره الخدمت فاونډیشن د دې لاک ډاون د لاسه چې خلک کوم مشکلاتو کې دي هغوی دپاره ځای په ځای رسولو پروګرام جوړ کړی دی. په دغه ځای کې تاسو ګورئ د چینو، د دالونو، دې سره سره د وریجو مختلف بورۍ راغلي دي او هغه مونږ د هغې پیکینګ کیږي. په دې وخت کې په دې پیکینګ کې دا 5-6 آیټم دي، تاسو ویلی چې دې کې غوړي دي، دې سره اوړه دي، دې سره په دغه ځای کې 10 کیلو وریجې، 6 کیلو 15 کیلو چینی، دالونه دي 4 کیلو، بل چڼه ده 3 کیلو، داسې مختلف دغه دي مواد دي دا موجود دي. د دې پیکینګ وشي بیا چې کومه ډیټا مونږ خلکو نه اخیستې ده هغه د ویلیج کونسلو په سطح باندې، یونیټ کونسلو په سطح باندې، د ښارونو په سطح باندې د هغې ډیټا مطابق هغې ایریا ته بیا ګاډو کې دا خلک رسوي او دې کې څه ګیدرینګ پروګرام حساب زموږ نه ده، بلکې الخدمت فاونډیشن او ساوي دا پلان دی چې دا د خلکو عزت نفس دې مونږ مجرو نه کړو او د خلکو د عزت نفس پر خیال وساتو. سفید پوشه طبقه ده، 15 قسمه طبقې خصوصا مونږ ټارګېټ کړي دي. داود صاحب یو مونږ بیوه او یتیم ټیک شو، پرسن وذ ډیسیبلیټیز معذوره خلک شو، دې سره سره د علما هم یو طبقه په دې کې شامله ده. په دې سره سره کم ضلعو په سطح ډسټرکټ ته موږ دی چې یو حصه د ټرانسجنډر هم کوي، الحمدلله په هغې کې هم کار روان دی. او ټرانسجنډر سره سره اقلیتونو کوم ځای کې موږ سره سلیسټ وي، هغه کرسچن کمیونټي وي، که هندو وي، که سکان وي، څومره زنګرونه وي، هغوی ته هم د دې یو حصه د خوراک چونکې لاکډاون خلک ته په ژوند کې مشکل جوړ کړی دی نو هغه سیسټم روان دی.
داود سے په 32 ډسټرکو کې داسې وړوکی لوی فوډ بینک دی زموږ چېرته به د دې نه کم گنجایش وي چې اوس د کوم وخت پیکنګ چې اوس دا روان دی د 4000 نه ابو پیکنګ دی د مختلف آیټمزو دا به ډسټریبیوټ شي دینه پس دینه مخکې یو عمل شو دا هم دی دینه پس ته به تر اخره پورې اختره پورې به ان شاء الله فلال دا اوسنۍ کوم زموږ رفتار دی اختره پورې زموږ هدف دی چې دا دی مونږ 5 लाख دی صوبه کې فوډ پیکج تقسیم کو نو روان دی او سفر روان دی بهر حال تاسو ګوري ویني او ډیټیل چې نور اب تاسو سره وختن په وختن شریکو تاسو نور مزید دی زه به دا پوښتنه لرم چونکې لاکډاون هم دی او چیلنجز هم دي او روجم ده تاسو دی وخت کې تاسو ته مین چیلنجز څه دي په ډسټریبیوشن کې دي که نه په د خلکو د اړخه چې کوم اتیات راتلل آیا د هغې فلو سلو شوې ده یا ډونیشن سلو شوي دي او یا که نه فرض که دا مسله دونه سنجیده ده دونه ګمبیر ده چې د دې لپاره زه چې دا څونه کار هم وشي دا ناکافي دي او چونکې الخدمت روان په چندو دی ظاهره خبره ده خپل ملګري دي هغې لګیا دي فاونډیشن لګیا دي کنټریبیوټ کوي زه دا وایم چې هغه کوم چیلنجز دي چې تاسو زموږ د کتونکو سره هم شیر کړئ د ټول لوی مشکل خو ستاسو په علم کې دی که نه چې لاک ډاون د لاسه د کاروبارونو ودرېدل روزانه چې چا د اړیکو دغه مزدورۍ نه مثار شو د ترانسپورټ والا ترانسپورټ نه دغه شو او هر چاته په ژوند کې یو مشکل شو دومره یا د 2-3 ورځو نه زیات خو چا سره په د روزانه دی طبقې خلکو سره نو جیب کې یا خپل کور کې چا سلسله جاری ساتلې وه د دې مشکل په بنیاد باندې الخدمت فاونډیشن دا فیصله وکړه چې په دې ټول پاکستان کې بیا خیبر پختونخوا کې زموږ د پوره ټیم او ټیم ورک د الحمدلله هغې په نتیجه کې د تاسو سره چې اوس خبر کوم 70000 نه زیات فوډ پیکج تر د 17-18 مارچ موږ د اپریشن شروع کړی دی د دې پوره ریلیف اکټیویټیز نو د فوډ په پیکجونو کې 70000 نه ابو فوډ پیکج تقسیم شو په 32 ډسټرکو خیبر پختونخوا کې دا دی خان نواله تر اپر چتراله پورې او د شانګلې پورې او د ټانکه پورې او جنوبي او شمالي وزیرستان او د وسطي اضلاع ټول او د هزاره بیلټ هزاره ډویژن د غیبره بټګرام پورې او هریپور د ټول ایریا مونږ دې کې کور کو لګیا د سلسله جاری زموږ رضاکار والنټیر هر ځای کې الحمدلله په ډسټریبیوشن کې دي مشکل اوس مونږ ته څه دی مشکل دا دی چې ډیټا خو مونږ سره شته د کمزورو خلکو ډیزرو کمیونټي خو مشکل دا دی چې لوکل اوس یو دی کې مونږ یو ماډل ډیولپ کو ماډل هم دا کو چې د بار نه تعاون ریشو ډیره کم شوه ځکه چې دا وبا خو په ټوله دنیا باندې ده نو مخکینو خو په خیبر پختونخوا کې که زلزله وه که سیلاب و که بم دماکې و که ای ډي پیز و نو هغې کې به دا و چې به زموږ صوبه متاثره وه یو څو ضلعې به وي نو د لاور او د کراچۍ او د پاکستان او د دوبۍ او د یو ای شارجې او د ټول عربو دنیا او ګلف کنټریز ډونر به مونږ سره تعاون کول د یورپین کنټریز ډونر اوس په دې وخت کې چې دی دا چونکې ټوله دنیا ډونر په ډونیشن کې په هر حال هغه ریشو کې کمې راوه خو چې د دغه لوکل خلکو مونږ ډیولپ کړو لوکل په کلي په سطح باندې محلي په سطح باندې ویلج کونسل په سطح خلکو تعاون شروع کو نو دا خو مونږ ورسول خو د خلکو استطاعت مو جواب ورکړی دی نو لہذا مونږ هغه کسان چې هغه شتمن خلک دي او وطن نه بهر دي هغه خلک یا د دې صوبې نه بهر یا د صوبه کې دي خو خدای پاک والله ډیر وخت ورکړی توفیق ورکړی نو ستاسو په ذریعه هغې ته مونږ دا پیغام رسو چې ګوره دا په ګراوند کې دا ستاسو د کیمرې سترګې هم صحیح کړي خلکو ته باید خول وي او هغې خپله مشاهده کولی شي موږ سره نور ملګري هم دلته موجود دي صدر صاحب راسره وي موږ به دلته یو څو ملګري دي هغې له به هم راځو چونکې روجم ده او لږه لږه مختصر خبره به کوو د هغې ترتیب روان دی تاسو په دې فوټیج کې هم کتی شئ څوک چې هغه لکه دغه چې کوي السلام علیکم څنګه تاسو ټیک ټاک یې یو خبره پکې کولی شو السلام علیکم جی څنګه ستاسو نوم دی بختیار احمد بختیار صاحب د کوم ځای هغه غلام د لزاګر او تاسو دلته لکه ایز رضاکار لګي کار کوي ستړي کېږئ خو بخامخ او سلیم څنګه دي بالکل شکر الحمدلله روجه ده خو بس خلکو په خدمت کې لګیا یو موږ شپه ورځ موږ یې خدمت فاونډیشن والا ډېر غټ کار کړی دی او دې باره کې موږ رضاکاران لګیا یو شپه ورځ خدمت کوو شاباس او دلته زیاتره د شپې که د ورځې زیاتره کاري بس دواړه ټایمونه یو رنګي دي مطلب باقي څه داسې نور تکلیف خو پکې نشته کار خو اکثر شکر دی مرګري ټول خوشحاله دي غون خوشحاله دي او دا نن تاسو سره اخیستو دا څونه دغه دي روجې دي پکې نه ښه شپږ کیلو صحیح دی جی جزاک الله خیر السلام علیکم لا خو لکه ماته دغه شوچاله په توک ورکې وچاله په پلو دا څنګه متوله دا خو ماته دغه شو دا جی موږ سره دا بل ملګري ناست دی او د چا په لاس کې چې هلکه ته طول والی که نه ناب طول خو ور ډېر
دې کې څه برابر. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی؟ عابد جی عابد جان دا کوم ځای؟ پخا غلام شاباش. عابد دا ستا ډیوټي څه لګېدلی نن؟ جی تول چاول 6 کیلو. نو دا تقریبا دروازې به څونه کیلو تقریبا لکه کم سے کم څونه کیلو تلې؟ 6 کیلو تلو لکه چې نه څونه دا به څونه پیکټ جوړېږي تقریبا؟ کم از کم هو زرګونه دي. زرګونه دي. صحیح ده. څنګه چې موږ سره صدر صاحب خبرو وکړو تقریبا هغوی هر یو اسپیکټ باندې لکه مطلب دا چې خبره وکړه او که هغه مطلب دا په میرټ باندې هر څه کېږي او دا ټولې خبرې موږ سره هغې وکړې. تاسو ایز ا د هغې میډیا کوارډینیټر تاسو لکه مطلب په سوشل میډیا باندې اوم اکټیو یې لګیا یې د هر یو پوسټ لګوئ. څه پیغام به ورکول غواړئ دې وخت کې دا پروګرام روان دی چونکې سابیم لګیا دی او الخدمت سره اوږه په اوږه ولاړ دی. خیبر ټي وي الخدمت سره اوږه په اوږه ولاړ دی په دې کار خیر کې د هغې پروګرامونه دا دنیا ته وړاندې کوي او هغې ته اپیل کوي چې تاسو دوی سره کومک وکړئ هیلپ وکړئ چې موږ په دې مسله کې د خپلو خلکو په کار راشو. تاسو به څه میسج ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د خیبر ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې دلته راغلل او زموږ د فوډ پیکینګ پوینټ ته او د دې دوره یې وکړه. اصل کې دا مسله چې کوم دی نو دا عالمي ده او ټول علم په دې باندې چې کوم دی نو فلحال د ستونزې سره مخ دی. غرض مې دا دی چې هر ځای کې خلک پریشان دي او دیاړیدار طبقه چې کوم ده خوانچه پروس چې کوم دي کم مزدور دي نو هغوی بېروزګاره شوي دي او داسې خلک چې مخکې زموږ ډونرز هغوی هم اوس مستحق دي. نو زما د ټول چې څوک هم د دې سکرین په مخ باندې ما ګوري هغوی ته زما دا درخواست دی چې زموږ د الخدمت فاونډیشن کوم ټارګټ دی هغه 5 लाख خاندانو ته رسېدل دي او دا ټارګټ ډېر لوی دی. 70,000 خلکو ته موږ رسېدلی یو نو دا ټارګټ ډېر لوی دی. موږ د ټولو ته درخواست کو چې خپل خیرات عطیات او صدقات دا سلسله جاری ساتي. رمضان دی او رمضان کې یقینا د ټول کم عملی د هغې ثواب دوګنا وي نو موږ وایو چې هغې نه مستفید شي او د دې خلکو ملاتړ وکړي او د خلکو ته خپل مدد ورسوي چې څوک هم سحري او افطاري کې بوکه پاتې نشي هغه وږي پاتې نشي او هغه چې کوم دی ښه صحیح طریقې سره خپل سحري وکړي او خپل افطاري وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ د الخدمت فاونډیشن پیښور په مرکزی دفتر کې او د هغې نه مخکې مونږ اوس تاسو ته څه څیزونه وښول کوم چې په فوډ بینک کې وو. مونږ د دې دفتر ته رالو. په دې دفتر کې دې وخت کې یو پروسس روان دی. مونږ په دې کې دوی سره هیلپ هم وکړو او لکه څنګه چې مونږ تاسو ته بار بار وایو چې خیبر ټي وي خیبر نیوز K2 لګیا دی په مختلف طریقو سره د دې د ښه کارونه پروجیکټ کوي. وجه هم دا ده چې ساوي چې دی دوی سره لګیا دی په کمبینیشن کې دوی سره کار کوي او دا ښه کار چې کوم دی دا به جاري وي. خو دې وخت کې دا څه کار چې روان دی او دا څه کېږي دا پیکینګ څه دی دا به کوم خوځي د دې دپاره به مونږ متعلقه ملګرو سره خبرې اترې کوو چې هغې مونږ سره خبرې وکړي. السلام علیکم. لږ دې خوا شي ما بس معمولي شان خیر مونږ خو هسې د سوشل ډسټنسینګ خبرې کوو. څنګه اول روژې هم څنګه روانې دي؟ بالکل خیر الحمدلله الله تعالی فضل دی.
دا راته ووایي چې دا مونږ چې په کومه کمره کې دې وخت کې یو او دا کم پیکینګ روان دی د الخدمت فاونډیشن د اړخه دا دې وخت کې دا کم د افطارۍ بندوبست چې روان دی د دې شاته فلاسفي څه ده دا څه کېږي دا دروازې څومره کېږي دا ټول پروسیجر څه دی مونږ په دې لږ پوه کړئ. دې ټیم کې چې موږ الخدمت فاونډیشن دفتر کې موجود دي تاسو چې وینئ تاسو ته په نظر راځي دا کوم پیکینګ چې کېږي دا د صوبې هغه غټ کوارنټاین سنټر دپاره کېږي کوم چې پولیس هاسپټل کې مریضان دي د هغوی دپاره او د هغوی اټینډنس دپاره کوم کېږي د څلور ټیمه زموږ د دې دفتر نه هغوی دپاره فوډ دي سحري ټایم کې روزما کوم چې کسان چې روجي نیسي ناشته دي مریضانو له لنچ دي او بیا افطاری دي د ټول دغه دپاره دې دپاره موږ مینیو جوړه کړې ده مختلف ټایمونو کې مختلف خوراک د هغوی دپاره ځي دا موږ ډاکټر سره ډسکس کړي دي او د هغوی ریکمنډډ کوم چې مریضانو دپاره بیلنس ډایټ دی د هغوی په ریکمنډیشن باندې موږ دا ایډ کړي دي او دا روزانه بنیاد باندې هغوی ته ځي دلته. دا کار تاسو د کله نه شروع کړی دی دا خاص کر د دغه لپاره قرنطینه سنټر دپاره او په دې کار کې چونکې هلته خو ډېر دغه دي خلک نم پرېږدي ډېر تکلیف هم دی دا تاسو په کومو پروسس باندې رسوئ او دلته د دې په تیاري کې دا د کم مراحل نه تېرېږي او د دې د خامخا دا دونه آیټم چې راځي د دې د مینیو تیارېږي په دې به تاسو موږ سره څه انفارمیشن زموږ د کتونکو ته راکول غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیکینګ زموږ چې دی دا یو میاشت مخکې چې کله د وبا راغه د پولیس سروس هسپتال سره زموږ کوارډینیشن او هغوی په ریکویسټ باندې موږ دا شروع کړو هغوی ته موږ 3 ټایمه سحر او دغه د غرمه کې او شپې کې دا کوو چې روژې راغی بیا دا 2 ټایمه هغوی ته دا ورکوو. دې کې جي لکه هلته چې کوم دی دا به تر څونه وخته پورې تاسو کنټینیو ساتئ؟ زموږ د اوس امید زموږ دا دی چې دا انشاءالله څو پورې دا وبا ختمه شوي دي دا به انشاءالله موږ هغوی سره کنټینیو ساتو پولیس سروس هاسپټل سره. لکه دا چونکې دا کار کول آسان کار نه دی دا ډېر چیلنجینګ جاب دی او په دې کې ظاهره خبره دې لپاره غټه سرمایه پکار ده او دا سرمایه چې کوم دی الخدمت خلکو ته ریکویسټ کوي د هغوی نه ډونیشن عطیات اخلي صدقات اخلي. تاسو دې وخت دا پروګرام خلک ګوري تاسو به خلکو ته څنګه اپیل کول غواړئ د کیمرې پر سترګه باندې چیرې دا کار تاسو نور ښه لکه مطلب به خوبۍ سره وکړی شي څه پیغام به خلکو ته ورکول غواړئ؟ زموږ ټولو خلکو ته دا جي یو پیغام دی چې ریکویسټ دی چې الخدمت سره تعاون وکړي چې هغه دا تعاون مخکې دی سلسله کې چې کم دا پیکیجز راځي کم دا نور مراحل دي کې هغه ورکړي. موږ سره یو بل ځوان موجود دی دلته تاسو اول موږ ته د ووایئ ستاسو نوم څه دی؟ محمد شهاب. شهاب صاحب د کوم ځای؟ مردان بیسیکلی. مردان نه. او شهاب دلته تاسو ایز ولنټیر لګي کار کوئ ستاسو څه فیلینګ دی؟ اصل کې الخدمت خو د یوې ادارې نوم دی او اصل کې کم خلک چې کار کوي نو د هغوی یو سوچ یو نظریه هم د هغه سوچ او نظریې د لاندې چې کوم دی موږ دلته په الخدمت کې کار کوو او دا کار یقینا چې ګران کار دی اسان کار نه دی خو د هغه سوچ مطابق چې کوم دی موږ ته په دې کې ښکاري چې زما دا د نیکۍ کار دی زه کوم او روژه ده دا میاشت چې کوم ده د نیکۍ میاشت ده په دغه بنیاد باندې موږ لګیا دا مشکل کار چې کوم دی کوو او په ماښام کې موږ بیا وځو افطاریان په دې روډونو باندې خلک یې هغوی ته افطاري هم ورکوو دغه شان دي سنټر ته موږ دا خوراک چې کوم دی لیږو ډیلي بیس باندې او د هغې سره سره چې کوم دی موږ په سحرۍ کې چې کوم دی دا پیکینګ په خپله کوو. شاباش. شهابه ته به خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې دې وخت کې خلک پروګرام ګوري د خیبر ټي وي په دې سکرین باندې خلک ګوري نو تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو غواړم چې کم یوت دي خصوصا ځکه چې د دې معاشرې چې کوم دی خدمت کوونکي خلک هغه یوت دی زما هغوی ته دا پیغام دی چې تاسو راشئ د الخدمت سره چې کوم دی شانه به شانه ودرېږئ او څنګه چې د الخدمت دا ځوانان لګیا دي کار کوي نو چې هغوی هم دې سره دغه وکړي او دغه شان دا کار جاري وساتي او دا کوم چې زموږ نیډي خلک دی کم ضرورتمند خلک دی هغوی فیسیلیټیټ کړي او دا شي نه هغوی ته ورسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی؟ شکر تاسو جی. دی؟ عرفان الله.
خان سے تاسو کوم ځای ملکان سره تعلق سره سر شاباش پیښور ته راغلي زموږ د ملګري دي ملکان سره تعلق ساتي څوک د مردان دي څوک د بقا غلام دي او دا ځوانان چې دي دا یو جذبې سره راغلي دي او جذبه څه د هغه یو ولنټیر جذبه ده او هغه وایي چې چونکې دا زموږ خپل کار دی نو څنګه چې خیبر ټي وي او ساوي وي چې دا زموږ خپل کار دی موږ دوی سره په دې کار خیر کې چې کم دی موږ دوی سره لګیو او د دوی د ښه اکټیویټي پروموټ کوو تاسو به خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ د کیمرې په سترګه موږ خلکو ته دا پیغام ورکول غواړو لکه څنګه چې دا وبا راغلی نو هر چا له پکار چې موږ سره شانه به شانه ودرېږي او خپل ډونیشن چې کوم دی خدمت فاونډیشن له ورکړي چې موږ دا کم چې متاثره خلک دي هغوی امداد وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څه نوم دی زما عبدالوکیل جی عبدالوکیل عبدالوکیل ډېرې خشته ډوډۍ دي که نه او دا به د مریضانو ته اوس رسي دا کم ځای نه نږدې نه راوړی که ځای لرې دی ته جي نږدې دی پوه شو موږ سره نږدې ځای دی پوه شو تا باندې خو ډېره خوړه راغلې ده ډېر کار دې کړی دی بس جي کار چې کې پوه شوې نو خوله خو به ټولې دنیا کې خلک ګوري دا پروګرام روان دی کتونکو ته به څه ویل غواړئ اول خو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ کې پیریجن افیس ته وزټ وکړو او زموږ د اکټیویټي مو کتله او دا اکټیویټي مو چې کم دی دا کم کولنټاین چې کم کسان دي او بیماران دي هغوی دپاره موږ د تیاری کو پیکینګ کو او بل دا چې کم دی موږ هم ټول ایز ولنټیر کار کوو داسې موږ نور ملګرو ته وایو چې یاره راشي موږ سره ایز ولنټیر کار وکړي او ورسره موږ سره چې کم مهیر حضرات دي هغوی موږ سره تعاون وکړي دې کار کې جی قدرمن کتونکو تاسو ته معلومه ده دې وخت کې مونږ د صوبې د ټولو نه غټ قرنطینه سنټر کې ولاړ یو دا پولیس هسپتال دی دې کې قرنطینه سنټر دی دې کې هغه مریضان دي کوم چې پیشنټ دي او هغې ته ټریټمنټ روان دی دوی ته مونږ دلته دې ځای کې چې کوم فوډ دی هغه رو رسولو هغه فوډ ډسټریبیوشن به تاسو ګورئ الخدمت سره مونږ یو نن ساوي او د خیبر ټلویزیون ټیم لګیا دی دوی سره کوشش کوي مونږ به دلته ډاکټرانو سره هم خبرې اترې کوو او ګورو به چې دا فوډ په کومه طریقه باندې دلته ډسټریبیوټ کېږي بیا د هغې نه پس ډاکټران څه وایي چې د دوی حوصلې څونه اوچتې دي نو راځئ چې وګورو موږ سره ډاکټرز کوم چې زمونږ فرنټ لاین سولجر دي چاته چې موږ ټریبیوټ پیش کوو او هغوی د قرنطینه سنټر کې دي ډاکټران ولاړ دي ګورو چې د هغې پی پی آیز د هغې نه علاوه چې کوم دی د هغې 40 ګنټې دلته څنګه تېرېږي هغې د پیشنټ سره ډیلینګ څنګه کېږي د هغې حوصلې څومره امپورټنټ دي راځئ لیټس هیو ا لک Allah
راته ووایه چونکې مونږ په یو داسې ځای کې یو دې وخت کې چې دلته ډېر کم خلک راځي او که څوک راځي نو په ځان به دیارلس آیات کرسي هم چوپ کوي او ډېر کیر به کوي. سو ستاسو وټ از یور ټیک، څه به ویل غواړئ کتونکو ته؟ تاسو دلته ورځې څنګه تېرېږي؟ ستاسو څونه محنت دلته وکړه او اوس څه پوزیشن دی دې کې او څه داسې خبرې دي کریټیکل پیشنټ پکې څومره پراته دي او څومره پکې صحتیاب شو سلیکټ ډېره ډاټا کوي هغه مو د هغې نه علاوه ستاسو حوصلې څنګه دي چې کتونکي خبر شي؟ نه شکر الحمدلله مونږ حوصلې خو ښې ټیک دي او مونږ دلته مریضان راځي او ښه په هغه سره ورسره کوم هغو هیلپ یې کوي. مونږ ټیسټونه اکثر مونږ اصل کې دلته مونږ سیریس مریضان نه وي مونږ سره، مونږ هغه LRS ته لیږو خو دلته کې چې کم مریضان راشي نو هغو نه مونږ ټیسټینګ کوو دا چې کم هغه وي او بل بیا دلته کې کورنټین او څه دی مونږ خلک اډمیټ کوو. ډاکټر صاحب میسج به سي دي وخت کې د خیبر ټي وي په سکرین باندې په کروڑونو خلک دا پروګرام ګوري زما دا تاسو به څه میسج ورکوئ؟ میسج دا دی چې خلکو ته احتیاط پکار دی چې دا ډېر ګیدرینګ ځان ساتي که نه نور خلک دې کې لکه جومات ته اوس یو سړي ته چې په خپله زکام یا ټوکېږي یا څه کېږي که نه نو دا ثواب خو نشته هغه ته به ګناه کېږي په دې چې نورو خلکو ته ونه کېږي. ستاسو میسج دی چې احتیاط او احتیاط او ایسولیشن ډېر ګیدرینګ دی سوشل ډسټنسنګ. السلام علیکم جی. وعلیکم. ډاکټر صاحب خپل تعارف را سره وکړئ. ډاکټر جواد. جواد صاحب څه به شیر کول غواړئ تاسو په قرنطینه سنټر کې خیبر ټلویزیون ټیم د الخدمت سره او د سابي یو بل اداره د هغې سره راغلي دي تاسو دلته فوډ ډسټریبیوشن هم کوي او ورسره مونږ دا غواړو چې تاسو کتونکو سره خبرې شیر کړئ. څه به ویل غواړئ؟ ښه جي زه خو اول د الخدمت ډېره شکریا ادا کول غواړم چې هغوی د پیشنټ ته دا کاناپین تنظیم وکړو ځکه چې دلته د دې هاسپټل لوکیشن دا دی چې سراونډینګ کې ستاسو فیسیلیټي نشته نو ډېر زبردست کار وکړو چې صبح او شام دواړه میلز ورته میلاویږي وداوټ اني انټرپشن. او بل به زه دا کول غواړم چې خاص خبره به کول غواړم چې پیشنټ اول موږ سره ډېر کم وو اوس ود د پیسج آف ټایم پیشنټ ډېر زیاتېږي. ولې زیاتېږي ډاکټر صاحب؟ زمونږ خلک ډېر زیات کیرلیس دي. جنرل اټیچیوډ د خلکو داسې دی چې لکه دی سټل تھنک میجورټي اف د پیپل سټل تھنکس چې داسې څه گپ شپ دی او څه ډراما ده نو کرونا. نو زه د هغوی ته دا وایم چې خدای مکه تاسو کور ته راغو نو بیا به ډېره مسلې شي. نو زما میسج هم دغه دی چې مهرباني وکړئ دا حکومت چې کوم SOPs درکړل یا سوشل ډسټنسنګ والا هغې باندې تاسو عمل وکړئ کنې 2-3 منثs کې به حالات ډېر زیات خراب شي. ډاکټر جواد وایي چې تاسو له حکومت کوم SOP در کړی ده کوم چې د هغې انسټرکشن دي پلیز ډو فالو دیټ او که چېرې فرض که تاسو په دغه احتیاط باندې عمل ونه کړئ نو بیا به د پکچر به ډېر چینج وي. موږ سره دلته الطاف صاحب هم موجود دی. موږ راتلی شو الطاف صاحب موږ راتلی شو دلته راتلی شو موږ جی. السلام علیکم. په داسې خویندو یقینا چې کوم دي رونه ډېر ویاړ کوي فخر کوي دا ډاکټر موږ سره موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو یېرېږئ نه دلته خو چې راتلم زه ډېر زیاتو یېرېدم ما تشې کروني دي دی کې هسې مې ګبرو شان شوم ستاسو حوصلې ته چې ګورم یقینا ما ته حوصله میلاویږي. نو اول دا راته ووایي چې ستاسو 40 غنټې زندګي په دې قرنطینه سنټر کې څنګه تېرېږي او ورسره تاسو کتونکو ته به څه میسج ورکول غواړئ او زموږ دا کم افرټ چې دی دې ته څنګه ګورئ؟ دا خو زموږ جواب دی لکه دا مونږ راغلي دې شي د مطلب خو نه چې لکه سختي راغله او مونږ شاته شو نه دا زموږ کار دی دا به مونږ کوو نه یاره بله خبره خدای پاک نه هغه کوو دعا کوو او بیا شي زموږ بس عوام ته دا ورکوي چې تاسو لږ شانتې احتیاط وکړئ چې کوم تاسو ته حکومت څه وایي هغې باندې فالو کړئ. تاسو که لاس وینځل شو 20 سیکنډ لپاره صابون باندې روټۍ نه پیلا شو روټۍ نه پس شو بلکې هر 15 منټ بعد تاسو وینځئ. که دې کې څه بدیت نشته دا ښه خبره ده. بل دا چې لږ فاصله ساتئ یو خپلو کې 3 فیټ فاصله یو بل کې ساتئ خبرې کوئ یو بل سره خو 3 فیټ فاصلې کې کوئ ورسره. بل دا خبره چې لکه اوس موږ سره الخدمت شانتي یو فاونډیشن دی هغه موږ ته ګورئ تاسو ګورئ هغه موږ سره هر ګراوند کې سپورټ کوي صرف دلته نه پوره ملک کې سپورټ کوي. ایون نور دا PPEs دپاره هم سپورټ هغې ورکړی دی دا افطاري سحري دپاره هم سپورټ هغې ورکړی دی. تاسو خیر تاسو چا دغه کېږي فوډ پیکیجز هم هغې ورکوي چا چې حیثیت کېږي نو هغې دې سره امداد کولی شي ځکه چې دوی دا خلکو ته پرووایډ کوي صرف دلته نه هر ځای کې چې څومره هم کوارنټاین کې خلک دي ای ټول ته دوی پرووایډ کوي کو فوډ پیکیج وي کو PPE دی کوي دی مدد کوي دی په پوره پلیټ فارم باندې. تاسو خیر زه تاسو سره کوم چې تاسو دې سره مدد وکړئ لږ شانتي نو جی آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ میں بس یہی ڈاکٹر صاحب کی بات کی تائید کروں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر پہ رہیں اور باہر نکلنے سے پرہیز کریں
और जिस तरह अलखिदमत वाले इस वक्त डॉक्टर्स और मरीज़ों सबका एक साथ ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इफ्तारी और सहरी का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें अमीर और गरीब कोई नहीं होता, हर बंदे को खाने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह ये लोग खिदमत कर रहे हैं हम लोगों की, और हम पूरी तरीके डेडिकेशन के साथ पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, इस तरह सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। रिसेंटली कुछ डॉक्टरों में जो कुछ ऐसे बातें सामने आई हैं तो सब लोग घबरा गए, आपके हौसले कैसे हैं? जब हम डॉक्टर बने तो हमें फिर मरीज़ों की खिदमत करनी है, और डरने का तो हम मुसलमान हैं और हमें मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, तो हमें डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखने वालों को आपका मैसेज क्या है एहतियात के हवाले से? सफाई का ख़ास ख्याल रखें, एक दूसरे से मेल जोल कम से कम रखें, घरों में रहें, ख़ुद को भी महफूज बनाएं और औरों को भी महफूज बनाएं। थैंक यू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। ज़मानो डॉक्टर एहसान दलते ज़ एडिशनल DMS कारकुमा सो पर दा कोरोना वायरस तरसो रागलो 3 तारीख बांधे 3 फरवरी 2020 के यो जमगा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यो आर्डर को सीधा पुलिस सर्विसेज अस्पताल पूरा सूबा के सेंट्रल अस्पताल डिक्लेयर शो चे आग वर्ष के आग वक्त के परी सूबा के द कोरोना ला केसुना नूरा मखामख तशवी बिया द दिन पस रो केसुना जाहिर के दल शो रोशवल और मुंतवा डेली बेस माने पेशेंट्स रा दल सस्पेक्टेड केसुना मुंग बते सैंपल मगश्तल जमगा MS दे अस्पताल डॉक्टर फखरुद्दीन से आगे फौरन यो टीम जमगा बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता डिप्यूट को 15 शिफ्ट के सरदा यो एम्बुलेंस शी आगे बस हर गरमा माखाम 3 शिफ्ट के सोनम से फ्लाइट्स पर अतल आ पैसेंजर्स बे स्क्रीन कवल और छिकम की मालूमात दलता बिया मुंगा दाखिल अवल दे सरे सरे दलता हम से कम अमलवा 3 शिफ्ट के दागी डिस्ट्रीब्यूशन ओशवले शो और 3 शिफ्ट के पेशेंट था 24 घंटे द अस्पताल दरवाजे खुला हुए और स्क्रीनिंग शवे दें नोरम्बो कि मुंगता चूँकि दा बीमारी नहीं द पदे आलम के या पदे पाकिस्तान के खलक तिम डेर गिरीगी खल को अवेयरनेस डेर निष्ठा नो पदे वजह मुंगता इनिशियली द फूड डेर मसला नो मुंगा फर्स्ट अटेम्प्ट बांधे मुंगा अल खिदमत फाउंडेशन चूँकि मल्टीपल आगे कार खैर कई न मुंगा कांटेक्ट टुकड़ो जमगा MS द DG साहब ना सेक्रेटरी साहब ने इजाज़त वागश वागे ना पस आगे मुंग सर एग्री शू और दे मुंग तपा फर्स्ट अटेम्प्ट बाने लबेक हुए और मुंग ता 60 मरीजानो खुराक बे सहर गर्मा माखाम रा रसूलो।